وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. سورة التوبہ لسم سپارہ او 6 نمبر آیاتی مبارکہ. پدی آیاتی مبارکہ کی رب العالمین دا مستأمن حکم بیانی. کافران چی دی اغا پدری قسم دیو تا حربی وائی، حربی کافر چی اغا دا مسلمانانو سر فی الحال جنگی دا جنگ اعلانی کڑی نو اغیتا حربی کافر وائی. یو قسم اغا دے چی دا مسلمان پا ملک کی اسیگی و دا مسلمان ملک قوانین قبول کڑی وی، تسلیم کڑی وی، اغا تا ذمی وی. لکه زمونگا استاسو دے ملک چی دا کم سیکان و اندوان اسیگی دا ذمیان دی. یو دریم قسم دے اغا تا مستأمن وی. مستأمن اغی تا وی چی دا پاکستان دا اسلامی ملک تا پا ویزٹ پاندے راشی دا سمودی دا پارا امنو غواری چی زمیاش لدرزم یا دو لدرزم دا تا مستأمن وائی. دے آیات مبارکہ کی رب العالمین دا مستأمن حکم بیانی کہ یو کسی اغسطاسو نا امن اغواری سمودی دا پارستاسو ملک تا درزم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کہ یو تند مشرکانو نا امن اغوارستانا اے زما خوگا حبیبا استجارکا اغستانا امن اغواری فاجرہ نو تورتا امن ورکا. نو حکم دا مستمن بیانی گی یعنی کہ یو مشرک امن طلب کی نو تورتا امن ورکا. سمرا حتی یسمع کلام اللہ تردی چی دے ووری کلام دا اللہ ثم ابلغه مأمنه بیا ورسی اغزی دا امن دا حغتا بیا ارسوتا اغلرا مأمنه زی دا امن دا اغتا. چی ووری کلام دا اللہ دا دین مراد سدے امن ورطورکا چی دا اللہ کلام ووری نو مراد تینا اغا آیاتو ندی چی اغا مشتمل لی پا توحید باندے چی دا غی که دا اللہ وحدانیت بیان شوے دے او پاغی که شرک نپی شوے دے نو چی اغا آیاتو نووری چی دا اللہ وحدانیت تے پکی او شرک پکی نپی شوے دے. یا تینا مراد سورہ براعت تے امن ورطورکا دا اللہ حبیبہ کدی کیو کس امن غواڑی تردے چی کلام دا اللہ ووری یعنی چی سورہ براعت ووری. یا تینا مراد طول قرآن مجید دے چی طول قرآن مجید ووری. نو حتی یسمع کلام اللہ تدی چی ووری کلام دا اللہ نو دیر بین اسارے بس چی کلام دا اللہ ووری. نو دا دین زیاد دا معلومیگی چی مستأمن چی دے اغا دا ضرورت نا زیاد بیا دا اغا اسارول اغا ٹک ندی بس ضرورت مطابق اغا تا امن پکار دے و بیا اخوا باندے اغا دیر اسارول ندی پکار. ثم ابلغه مأمنه بیا ورسوا حغا زید امن دا اغا تا ذالک بانہم قوم لا یعقلون دا پا دے وجہ چی دی دا سی قوم دے چی دی نپوہیگی. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. دے آیات مبارکہ کی دے یو سوال جواب دے
ذهن ته سوال دا راځي چې مونږ د دې سره څنګه جنگ وکړو، د دې سره خو مونږ لوث کړی دی، نو چې لوث هم ورسره کړی دی، عهد هم ورسره کړی، نو بیا خو د هغې قوم سره جنگ نه پکار. نو دې آیات مبارکه کې دغه سوال جواب وشو چې د دوی سره د ټیک ته چې عهد شوی دی، خو دا عهد قابل د اعتماد نه دی پنیز د الله او پنیز د الله د رسول، ځکه چې دی خپل وعده ماته کړې ده. نو چې وعده یې ماته کړې ده، نو بیا هغه عهد چې دوی کم کړی هغه د الله او د الله د رسول په نسبت باندې د هغې اعتماد نشته دی، هغه دی ختم کړی دی. چې ختم کړی دی نو بیا ورسره جنگ کولی شي. وی کیف یکون للمشرکین، څنګه به وي مشرکانو لره عهد عند الله، لوث په نزد الله، وعند رسوله او په نزد رسول د الله. د الله او د الله د رسول په نزد دی لوث نشته، خو مات شوی دی. الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، دین اوس هغه مراد دی چې د هغې سره لوث شوی و او د هغې نیټم مقرر شوی و، هغې په خپله وعده قایم هم دي. نو الله وی د هغې سره بیا جنگ مه کوئ، جنگ د هغه چا سره کوئ چې چا وعده ماته کړې و. نو وی الا الذین، مگر هغه کسان عاهدتم عند المسجد الحرام چې لورز ور سره کړی و تاسو د مسجد حرام په خوا کې، چې تاسو سره لوث کړی و، نو هغه کسان نو فمستقامو، تر څو پورې چې دی په خپله وعده باندې قایم وي، کلک وي، نو فاستقیمو، نو تاسو ورسره هم په وعده باندې کلک اوسئ د دوی سره. چې دی کلک دی په وعده کې ستاسو سره، جو تاسو سره هم کلک اوسئ، د وعدې خلاف ورزي به نه کوئ. دا د ایمان نښه ده چې مؤمن چې وي دی به د وعدې پابندي کوي چې کم لوظ وکړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمان لمن لا عهد له، ایمان د هغې سړي کامل نه دی چې کم سړي کې د وعدې پالل نه وي، دی وعده ماتوي نو د ایمان کامل نه دی. او چې سړی د وعدې پابندي کوي نو دا متقي دی. نو ان الله یحب المتقین، بېشکه الله خوښوي پرهیزګارانو لره، متقیانو لره. متقین مراد دلته هغه کس دی چې هغه د وعده خلافۍ نه ځان بچ کوي، نو هغه متقي دی، ځان بچ کوي د وعده خلافۍ نه، او د داسې کسانو سره الله محبت کوي. فرمایي وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، که یو تن د مشرکانو نه امن وغواړي ستانه، فأجره، نو امن ورکه هغه ته، حتی یسمع کلام الله، تر دې چې دی واوري کلام د الله، ثم ابلغه مأمنه، بیا ورسوه هغه ځای د امن د هغه ته، ذلک بأنهم قوم لا یعلمون، دا په دې وجه چې دا داسې قوم دی چې دی نه پوهیږي. کیف یکون للمشرکین، څرنګې به وي مشرکانو لره عهد لوظ په نزد الله، و عند رسوله، او په نزد رسول د الله، دې سره به دې دپاره به څنګه لوظي. الا الذین، مگر هغه کسان عاهدتم عند المسجد الحرام چې لوظ کړی دی تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې، فمستقامو، نو تر څو پورې چې دی کلک وي په وعده کې لکم ستاسو سره، فاستقیمو، نو تاسو ورسره کلک شئ لهم د دې سره په وعده کې. ان الله یحب المتقین، بېشکه الله خوښوي متقیانو لره، فرهیزګارانو لره.